او ثوابه او لیوانی راغلی ما تبر ور سره په صادر کې تاو کړي دا سراوی وست ویلا بجلیګر مولا ته مالا او زېما ویلا ډېر شور دی چې جوړ کړي دا تبر ګوري کې ما کوم دي زه یریدم چې رښتیا چرته اصلي حالات ګډوډ غوندي دي و مې نه وي مال چل څه دی ویلې چغې وهي جنت ته جنت ته جنت جنت کم ځای دی په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه ټوکړې ټوکړې مې کړه جنتونه نشته او نه بیا د جنت نوم والی او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او ګرم کړی مې دی خلک تیاروه او رالیږی ښه مزېدار مې ګرم کړی دی او رالیږی او که دې بیا چغه ما واورېده یا د جنت خبره په دې تبر به دې کېمه کړم مالجی ډیره ښه ده بچې په خیر خیریت لاړو مال خدایه شکر دی دا څه غم وروسته مې چې سوچ کولو خبره یې ټیک کړې وه جنت دی خو وګورئ 80 کاله دی یو سړي عمر دی 80 کاله 80 کالو نه 14 کاله 15 وباسه د ورکوټوالي 15 کاله پاتې شو په 15 کاله کې چې تا 15 وخته منځونه کړي لکه اوس مولانا صاحب دی چې تکبیر اولا او جمع تراتلل وغیرہ وغیرہ د دې 65 سال د منځونو اوقات حساب ولګوي چې په یو ورځ کې په 15 وخته منځونو باندې څومره ټایم لګي زیات نه زیات یو ګنټه به پې لګي ٹھیک شو که زیات لګي یو گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خلاص 65 کال کے اره ورځ یو نیمه گھنٹہ د دې حساب ولګوه د دې نه 2 میاشتې مزدوري نه جوړیږي 2 میاشتې نو تا په 65 کاله کې 2 میاشتې مزدوري خدای له کړې ده او قیمت یې څه غواړي د 2 میاشتو د مزدورۍ قیمت څه غواړي هغه جنت غواړي چې د چا یوه کوټه به د ملغلرې وي او د هغې یوې کوټې پلنوالی به 80 میله 80 میله او بیا د هغه کوټو اوسېدونکي ښځې یوه ښځه چې هغې ته حوره وایي به دومره حسینه وي چې 80 جوړې به یې اغوستي او د هغې نه بعد به هم په دې پنډی کې مازغه ښکاري د هغې نوکران به څنګه نوکران به دومره ښایسته وي تاله چې کوم نوکران وړاندې رستو به کېږي به دومره ښایسته وي دې قرآن کې تاسو واورېده اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله فرمایي چې ته ورته وګورې نو په دې هلکانو به دې دا ګمان راشي چې دا خو هلکان نه دي چا د ملغلرې نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاویږي خادمان د جنت به داسې په کومو لاسونو چې تا ته اوبه او خوراک پیش کوي وحلوا اساور من فضه د زرو کنګړې به په هغه لاسونو کې اچولي وسقاهم ربهم شرابا طهورا تاسو خیال راغی جامې به څنګه اغوستي ستاسو نوکر ښې جامې اغوستی شي د دې خانانو نوکران وګورئ که نه چې ښې تم خان شوې سپیرې غوندې جامې اچي قرآن وی د جنت نوکرانو بستا څنګه جامې اچولي عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق عالیهم ثیاب سندس د شنو ریخمو لباس به اچولي الله چې ښایسته می او بیا یې شین لباس هم اچولی الله دې مونږ ته نصیب کړي
نوکران به داسې بیا بستا دا ایریا څومره په جنت کې باستا مقام څومره 100 کاله چې په اس مزلو کې نو خپله رقبه به معلومه نه کې چې د جنت کې زما رقبه څومره ده. نو د 2 میاشتو په مزدورۍ په 65 کال کې ته غواړې هغه جنت، او بیا دا 2 میاشتې مزدوري دې څنګه کړي؟ دلته جماعت تم راغلی، منځ دې کړی، بار چې تلی بیا دې پوکم تللم شروع کړي دي. ٹھیک شو؟ دفتر ته چې تلی بیا دې د خلکو سرمنې ویستلم شروع کړي دي، او جماعت تم راغلی، جماعت تم راغلی، کور ته چې تلی ټوله شپه دې وی سی آر تم تیره کړې ده. جماعت ته چې راغلی بیا چې تلی په نشتر حال کې کومه شو چې کیږي نو لیډای دې ځان سره کړې ده، او ته لیډا ور سره هغه شول هم تلی، او جماعت تم راغلی. نو ماما ته په ایمان ووایه چې دغه منځونه د 2 میاشتو بم په قیامت کې ستا په دې مخ درویشتی شي که نه؟ ولی ما محنت کړی، ځکه چې دا منځ نو. قرآن وایي د منځ خاصیت دا دی، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ سړی د بدو کارونو نه منې کوي. چې ته د جماعت نه بار د بدو نه منې نه شوې، معلومیږي دا چې منځ ستا پسې درویشتی شو. منځونه دې همداسې دي ماما. اوس به کې څه؟ بیا قرآن کریم دا قانون دی. قرآن غرض دا نه دی، تراو کې خو زیات نه زیات قرآن اوریدل سنت دي، که چا وانه اوریدو نو کافر کیږي نه پې. ٹھیک شو؟ قرآن قانون دی. قانون دا معنا چې ته به ټول ژوند دې قانون ته وقف کړې، دی چې څنګه وایي هغسې به دکانداري کې، دی چې څنګه وایي هغسې به په کور کې برتاو کې. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. اے پیغمبره ښځو ته ووایه چې په کور کې کښېنئ، خبردار چې دینه بعد د کوره بارو نه ځئ. ٹھیک شو؟ اوس ته قرآن اورې او وایې هم ښځه او لوڼې دې بې پردې ګرځي. نواز شریف اعلان وکړو په اسمبلی کې چې شریعت بل میں پاس کړو، بل میں پاس کړو. بیا درباري مولیان ویل مبارک شه مبارک شه. څه چلو شول؟ مونږ چې شریعت بل جوړ کړی پاس شو. یو ته مې وی په آرام کښېنه، په آرام کښېنه. خو اول د عبدالباقي مولا تالی سټ وی، بیا د خان بہادر خان تالی سټ وی د پیپل په حکومت کې، اوس د حاجي جاوید خان تالی سټ. د اوقاف وزارت چې دی په پاکستان کې بل کار نه کوي سوا د مولیانو پسې ګرځېدو نه او خسي کولو نه. خیال دې راغی؟ په آرام کښېنه. شریعت بل کوم ځای دی؟ شریعت بل کوم ځای دی؟ تاسو صدر بش نه تپوس کړی دی چې په ملک شرعي نظام راولی؟ 200 کاله د پیرنګي حکومت په پاکستان او هندوستان باندې. تقسیم نه بعد هندوستان آزاد شو، خپل هندو حکومت جوړ کو. چین آزاد شو، خپل چینی حکومت جوړ کو. پاکستان تر اوسه غلام دی د امریکې، چې تر څو پورې صدر بش نه ویلې تر هغې پورې پاکستان کې شرعي نظام نشي راتلی. باران کې نه وي ابای مې لیوانی شوه په ترجمې باټینګن غواړي. اوس دا مونږه په ایمان درته یم تاسو ته په سترګو کې خاورې اچو چې ورونو شریعت بل هم پیش کړی دی او دا دې پې ورغو. اوس دا مونږه په ایمان درته یم تاسو ته په سترګو کې خاورې اچو چې ورونو شریعت